وایي زما متعلق چې د چا څه نیت د خیر خواهي معامله وسه چې د زما متعلق څنګه نیت وسونی توکل وسونی تعلقات وسونی بروسه وسونی په ما اعتماد وسونی رانږدې ځان ته سمرلم سونی ځان را خپل سماره هغه ډول معامله وسره کوم او که یو سړی مطلب دا ګمان زما متعلق شي دا ګور زما زوی مرا مړ که زما جارې مرا وچ که زما پلانې مرا وکړ تبدیلی خو نشي راوستی اختیار خو ما سره ده نو په هغه معامله ورسره کوو دا خپله اوږده موضوع ده پوشیده موضوع د انسان د نیت معامله ده چې د رب په باره کې باید د خیر خواهي سوچ وي چې رب که ما مړ کوي زما خیر خوا ده که زما زوی مړ کوي زما خیر خوا ده که زما جار وچوي زما خیر خوا ده په دا کې زما خیر چونکه زه دلته مسافر یم فعال کې ناست یم پرچی ورکوم د پرچو په ځای کې ناست یم رزل ځای ته نه یم رسېدلی دا دوم حدیث چې کوم تا ذکر کړي دا پیغمبر علیه السلام وایي چې یو څوک چې رب په امتحان کې اچوي په ازمایښت کې اچوي نو کله دی له خدای نه بغیر له بل چا یو شی وغواړي زیارت ته لاړ شي یو ځای ته لاړ شي چېرته وشي نو الله پیغمبر وایي که چیرې رب کار ور وچلاو کار خو د رب بې مرضۍ نه چلېږي دا عام طور دا خبره خلک کوي چې دا درخت یو بل بغیر د رب د ارادې نه شو نو الله رسول فرمایي چې که چیرې دا کار د هغه بعد رب وروکړي چې دی زیارت ته لاړ یو چا ته لاړ نو دا سړی په امتحان کې ولوېده په امتحان کې اوس راغی دی خیال هغه شمري دی په خپل امتحان کې راغی خلک په خبر شو هغه په امتحان کې ولوېدل اصل مومن باید لږ پراخه سوچ ولري چې یو اختیار لره به ما سوا چا سره نشته دا د امتحان دا بېل حدیث ده هغه بېل حدیث ده دا دواړه حدیثونه صحیح دي نقل شوي دي دا بالکل صحیح دي خو انسان باید له رب سره شناخت پیدا کړي تعلق پیدا کړي دلته پروفیسر کښېنه زما کار